هر انسان دا غواړي چې زه د په د الله په نظر کې ډېر معتبر شم او الله رب العزت دې ما سره مینه وکړي. نو د الله د مینې لارې عزتمندو نفلي کارونه دي، اضافي کارونه، هغه څه مال سره تعلق لري، څه مونځ سره تعلق لري، څه ښېګړې سره تعلق لري، مختلف اشیاو سره تعلق لري. په تا باندې لازم نه دي خو ته کې په دې کارونو کې یو کار دی عزتمندو د چې الله ته په انسان نږدې کېږي او نفلي کار دی، هغه د مازدیګر مونځ نه مخکې 4 رکعاته مونځ کول دي. د مازدیګر مونځ فرض دی او قرآن کې د دې تذکره راغلې ده او احادیثو کې هم د مازدیګر مونځ ډېره تذکره راغلې ده او دې ته ویلی کېږي صلات وسطی. قرآن کې د دې نوم دی، د مازدیګر نوم د مونځ نوم قرآن کې هم ذکر شوی دی. او بعض وایي والعصر، الله پې قسم هم خوړلی دی. نو د مازدیګر مونځ ډېر اهتمام والا مونځ دی، خو د دې مونځ نه مخکې که ته یو نفلي کار داسې وکړي چې ستا د مازدیګر مونځ نور هم ښایسته شي، نو د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته مونځ کول د دې احادیثو کې ډېر فضیلت راغلی دی. بیا دا یو سلام سره هم کولی شي، 2 سلامو سره هم کولی شي، یعنې 2 رکعاته وکړي او بیا ورپسې 2 رکعاته وکړي، یا 4 رکعاته وکړي خو د دې 2 رکعاتو نه پس درود شریف هم ووایې او دعا هم ووایې اللهم ربنا، او د هغې نه پس بیا پاسېږي، سلام ونه ګرځې. عام 4 رکعاته خو موږ داسې کوو چې عبده و رسوله باندې پاسېږو. په دې کې ته په حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار چې وایې سلام ونه ګرځې او پاسېږي، یا سلام وګرځې او بیا 2 رکعاته وکړي. 4 رکعاته مونځو کې چې هر شکل کې دی وکړو، یا یو سلام سره وکړي عام چې څنګه نفل مونځ کې په عبده و رسوله پاسېږه. نو عزتمندو نبی علیہ الصلاۃ والسلام د ټولو نه لوی فضیلت دا دی چې داسې انسان ته پیغمبر دعا کړې ده. نو که تاسو نه سپوس وشي چې هغه کم نفلي عمل دی یا هغه کم سنت طریقه ده چې په هغې پوره کولو سره نبی علیہ الصلاۃ والسلام خپل امتی ته دعا کړې ده، نو ته جواب ورکا وی هغه د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته مونځ دی. څوک چې دا اهتمام سره وکړي، نبی علیہ السلام هغې ته دعا کړې ده دې الفاظ سره، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، و یا الله زما په هغه امتی باندې خصوصي رحم و کرم وکړي چې څوک د مازدیګر مونځ نه مخکې 4 رکعاته مونځ کوي. عزتمندو د نبی علیہ السلام دعا ده، بیا د رحم دعا ده. موږ او تاسو ټول د الله د رحم ډېر محتاج یو، په هر حال کې د الله محتاج یو. چې کوم انسان باندې د الله رحم وشو د دنیا و آخرت ښه شوه. دا د ابو داود شریف حدیث دی. دغه رنګې نورو کتابونو کې نور فضیلتونه هم راغلي دي. د طبراني شریف حدیث دی چې کوم انسان د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته مونځ کوي، وایي د جهنم اور به د ده بدن نه سکي، نه به رسیږي ده ته چې کوم مستقل کوي. او دغه رنګې عزتمندو یو حدیث کې راځي، ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې کوم انسان د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته مونځ کوي، نو الله به په بدن باندې جهنم حرام کی. دا بل فضیلت دی. دا شان عزتمندو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي، وایي چې کوم انسان د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته مونځ کوي، نو الله رب العزت به یقیني طور سره چې دا په ځمکه ګرځي د مغفرت کوونکو انسانانو نه جوړ کي. یعنی داسې حال کې به دا الله ته میلاویږي که ګناهونه ترې شوي هم دي، خو ده ته به موقع میلاویږي چې د ده به الله رب العزت هر څه صفا کړي. دې نه یو د دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې د کوم حدیثونو کې چې فضیلتونه راځي چې الله یې ګناهونه معاف کوي، نو د دې نه صغیره ګناهونه مرادي. البته په نفلونو کې صغیره ګناهونه معاف کیږي، کبیره نه معاف کیږي. خو یو پکې عجیبه خبره دا ده چې کوم انسان نفلونه کوي په دې سره کبیره ګناه نه معاف کیږي، خو د کبیره ګناهونو نه ورته الله د توبې توفیق نصیب کوي. نو به دا یو خبره شوه، مقصد یې یو دی چې کوم انسان نفلونه ډېر کوي او ګناهګار وي، نو الله رب العزت ګوري چې ګوره دا سړی ګناهګار هم دی، خو بل طرف ته کوشش خواري خپله کوي چې ما ته نږدې شي، خو منځ کې د ده ګناهونه هم رکاوټ دي، خو دا سړی خپله خواري او کوشش نه پرېږدي.
نو د دې د وجې نه الله رب العزت وایي زه بس دا خواري قبوله کا او الله ورته د توبې توفیق درکړي. نو چې کوم انسان نفلونه کوي تاسو ګورئ عموما هغه توبه هم ډېره وباسي، صحیح شو، او په مونځ کې په خپله هم توبه موجود ده. او که مونځ وکړي انسان خامخا لاس اوچت کړي، که یو ورځ اوچت نه کړي دویمه ورځ اوچت کېږي، درېیمه ورځ په کال کې خو یو ځل اوچت کړي که نه، یا الله دا نفل مې قبول کړي او ما ته ګناهونه معاف کړي. نو ګوره په نفلو خو د خو ګناهونه معاف نه شو کبیره، خو په توبې خو معاف کېږي که نه. خو توبه هر چاته نه نصیب کېږي، ځکه توبه د الله رب العزت رحمت دی، توبه د الله رب العزت فضل دی. او الله رب العزت وی ان رحمت الله قریب من المحسنین، زه توبه او توبه یا خپل فضل او رحمت هغه چاته نصیب کومه چې کم انسان نیکوکاري ښه کارونه کوي. د دې عام مثال هم داسې دی، مثلا ستا بچی دی عزتمندو او هغه ښه کارونه کوي او د هغه نه کله وران کار وشي نو خلک څه کوي؟ چشم پوشي کوي. پیله ورته هم نه وایي بس مړه خیر دی هلک دی دا یو کار نیم دې وشي. بیا دویم ځل کې چېرته ګیرم کي بیا ورته وایي بچیا ګوره ته خو ډېر ښه سړی دا کار مه کوه، زه څه مې درته ونه ویل خو داسې کار مه کوه. نو ګوره په ښه انسان باندې د بل انسان هم زړه خوږي. نو دغه شان د الله رب العزت هم پې رحم راځي، اسانه خبره ده. او چې کوم انسان ټول ګندګي دي که هغه ښه کار هم وکړي تاسو خیال نه وي ځان مړه سې ځان نه بزرګ جوړ کړی، دا ما ته معلوم دی دا ډېر بیکاره کس دی. دغه ګوره ساده خبرې. نو د دې وجې نه عزتمندو نفلي کارونه بعض وخت کې د دې هلکانو نه او د دې خلکو نه په دې بانه پاتې شي. وایي مړه که زه نفل ډېر کوم نو دا خلک وایي دا ریاکار دی، قلارې دی وایي چې دا ریاکار دی، قلارې دی تا پسې خبرې کوي. په دنیا کې یو کس داسې وښایه چې هغه پسې خبرې نه کېږي. بلکې زه به درته یو قدم وړاندې شم، په دنیا کې یو پیغمبر هم داسې نه دی تېر شوی چې هغه پسې چا خبرې نه دي کړي. تاریخ وګورئ یو پیغمبر هم داسې نه تېر شوی چې چا ورپسې خبرې او مخالفت یې نه یې کړی. بلکې یو قدم نور هم وړاندې شه، په دنیا کې د ټولو نه لویه درجه د الله ده او په الله پسې هم خبرې شوي دي. خبره ختمه. نو ته څوک یې چې ته وایې چې ما پسې به خبرې نه کېږي؟ الله پسې خلکو خبرې کړي که نه، بوتان یې ورسره شریک کړي که نه، دا د الله پسې خبرې شوې که نه. عزتمندو الله پسې خلکو خبرې کړي وایي ملایکې د الله لوریانې دي، د خلکو ویلي دي مشرکینو. نو د دې وجې نه عزتمندو دې وجې نه د قیامت پر ورځ به الله وایي دې مشرکانو ته وایي تاسو ما ته کنځلې کړي او یا الله مونږ خو ډېر ګناهونه کړي خو کنځلې خو هم نه دي کړي. ویل تاسو نه ویلې چې ملایکې د الله لوریانې دي؟ وایي او دا خو م ویلو. وایي ما واده کوم ځای کې کړی و بغیر واده نه چې د چا بچي وشي دلته یو ماشوم یې ته ورته دا د فلاني زوی دی او هغه واده نه یې کړی، دا کنځلې شوې که نه چې دا بغیر واده نه ده پیدا کړی دی. نو وایي دا کنځلې دي که نه؟ تاسو ویل عیسی د الله زوی دی، عزیر د الله زوی دی، ملایکې د الله لوریانې دي نعوذ بالله، نو دا ما ته کنځلې دي که نه؟ نو دې طریقې سره عزتمندو دا یو خبره درته بیان شوه د نفلي کار. نو انشاءالله کوشش به کوو که نه چې مازدیګر مونځ نه مخکې 4 رکاته مونځ کوو. بعض عالمان وایي دا سنت مونځ دی نفل نه دی، خو سنت غیر موکده دی. نو د عام نفلونو نه ځکه زیات ثواب دی. نو دا هغه منځونه دي عزتمندو چې په دې باندې انسان ته ثواب زیات میلاویږي. نو کوشش کوئ تاسو کاروباریان کسان یې تاسو نه کاروباریان نه غلطیانې ډېرې کېږي. بعض وخت کې بغیر ارادې نه هم دروغ وویلی شي، داسې ده که نه ده. او دغه رنګ عزتمندو بعض وخت کې په ځان پویه نه شي دروغ ته وویلی شي، بعض وخت کې ته دوکه وشي، ډېر زیات ګناهونه د ده نه کېږي. نو کوشش کوئ عزتمندو بعضې ګناهونه په دې نفلونو سره او په دې سنت مونځ سره معاف شي، او بعضې که معاف نه شي نو الله رب العزت تا ته د توبې توفیق درکړي او د هغه ګناه نه د خلاصېدو لاره درته اسانه کړي. نو دا هم د الله ډېر لوی اکرام دی چې چا باندې الله فضل وکړي او دته لاره د توبې اسانه کړي. یو دا مسله شو عزتمندو. دویمه یو مسله ده د طلاق او د خلع متعلق یو اهم مسله ده. چونکې زموږ خپله دارالافتا ده، ما سره 40-50 مفتیان سبق وی، نو موږ ته آی روزانه د طلاق مسلې راځي. نو پیله خو طلاق نه دي ورکول پکار په وړو وړو خبرو باندې. دویم دا دی عزتمندو که بالفرض داسې موقع راشي انسان په ځان پوی نه شي، که طلاق ورکوي نو یو طلاق ورکول پکار دي چې مخې طرف ته بیا تا ته لاره سي
کوله وي نو زه هغه د زړه بړاسم دې وویستلو غوسه هم دې څه نه سپکه کړله او که ډېره نه سپکېږي نو خپل دا سر دې دیوال سره وهه یا چېرته اوبه یو بالټۍ په هغې کې خو ځان غوپه کوه او یا کیدای شي ګیس دې نښتی باتروم ته ځه او ځان ښه مزېدار ګیس خارجوه چې دا دماغ دې لږ سپکېږي دا درته صحیح خبره کوم موږ له ډېره غوسه راځي عزتمندو وجه دی چې ډېر کسان د دې وجې نه طلاق ورکوي چې خپلې ښځې ته جنګ هم نه یو طلاق یې کي څومره عجیبه خبره نو د دې کې د پردۍ لور څه قصور دی ښه ته راته دا ووایه ظالمه ستا په یو ګز کپړه باندې یا د یو میک اپ په یو کاټن باندې یا پیکټ باندې یا په 100 روپو باندې ستا یو ګاګ سره جنګ دی او ځان باندې د ښځه طلاق کړه که هغه ستا ګلالۍ ښځه چې 13 کاله 15 کاله چې کوم دی تا سره تیر کړي دي ستا په غریبۍ کې ستا په سختۍ کې او تا لې چې کوم دی د ګل په شان بچي راوړي دي تا د 10 روپاټو په سر کې چې کوم دی خپله حیاناکه او باکرداره ښځه چې کوم دی د ځان نه جدا کړه د هغې پکې قصور څه دی نو پیله خو نه دي ورکول پکار بیا بعض صورتونو کې عزتمندو داسې چل وشي چې مسله لاړې شي عدالت ته عدالت والا ته زموږ یو درخواست دی او سټام نویسانو ته دا درخواست دی دا بیان به چونکې شیر کېږي نو انشاءالله هغوی ته به ورسي نو هغوی عزتمندو عدالت کې ناست قاضیان چې کوم دي نو هغه خو داسې پینټ شټین قاضیان دي او هغه داسې سوټېډ بوټېډ دي او کم وکیلان دي وکیلانو ته زموږ درخواست دی سټام نویس حضراتو ته زموږ درخواست دی او دغه ججانو ته او د دغه رنګې د دې سوشل کورټ چې کوم دی چې کوم فیمیل ججان دي ښځې دي او ججانې دي هغوی ته زموږ درخواست دا دی چې هغوی دې مسله باندې ځان پویه کي او د دې چې د چا دوه انسانانو جداییم کوي نو لږ پخې طریقې سره دې وکړي هغه ښه طریقه څه د عزتمندو چې کله دوه انسانان بیلی که ظلم د سړي وي نو سړی دې مجبوره کړي چې وروره یا ښځه صحیح وساته او یا دا ښځه ښه طریقې سره پرېږده قرآن هم وایي فامسکوهن بالمعروف او سرحوهن بالمعروف یی صحیح طریقې سره پرېږده او یی سمې طریقې سره وساته ګړبړ به نه کړې اخوا دېخوا به نه کړې که هغه وایي زه ساتم نو د طلاق ضرورت نشته د خولې ضرورت نشته دا دې پې خپل جرمانې ولګوي علاقي پولیس ته دې حواله کړي خو به هر حال که دوی یو بل سره اوسېدل نه غواړي او عدالت ته پته ولګېدله چې سړی ظالم دی نو بیا دې سړي ته وایي چې اوس طلاق ورکه نو بعض وخت کې عدالت والا چل کوي یا وکیل چل کوي دا ښځه مجبورۍ په دې باندې چې دا دې دغه وکړي خوله وکړي نو ګوره خوله مطلب دا دی چې مهر هم دې واپس کړي او ښځه دې آزاده شي نو ښځو باندې ظلم هم کېږي او مهر هم دې واغستو نو دا خو ډبل ظلم شو نو د دې وجې نه عزتمندو بیا سړی مجبورول پکار دي چې طلاق ورکړه دا عام ځای کې هم دا مسله راپېښېدی شي او جرګې والا ته هم راپېښېدی شي زموږ او ستاسو خاندانونو کې هم راپېښېدی شي موږ نه خلک مشوره اخیستل به وغواړي چې وایي دې خلکو سره څنګه چلو کړو نو عزتمندو طلاق باندې دا کس مجبوره کړي او دته دې وایي چې پوره مهر دې ښځې له ورکړه او دا ماشومان به هم دا ښځه ساتي تر 9 کالو پورې او دغه رنګې چې ماشوم یا بالغ شوی نه یا په ځان پوه شوی نه 9 کالو پورې به دا ماشومان ځان سره ساتي ځکه مور یې ښه تربیت کولی شي بیا به د هغې نه پس تا ته حواله کوو او که بالفرض عزتمندو خوله ورکول غواړي ظلم ښځه کړی دی سرکشه ده چې هر څه دي خاوند سره هسې بېسه وخت نه تېروي د غریبۍ د وجې نه د رنګ د وجې نه مختلف وجوهات دي نه تېروي دا په خپله زبان دارازه ده نو بیا عزتمندو عدالت له پکار دا دي چې دا ښځه مجبوره کړي په خوله باندې چې وایي دې کې د دې سړي غریب څه قصور دی ده خو دا پیسې ډېرې په سخته باندې ګټلې دي او تا باندې میخه ملاله کړې وه په واده کې سره زر هم دله کړي دي او دغه رنګ عزتمندو ډبل بیټ او فلانې سینګار میز دا قسم دله کړي نو دته خپل سامان واپس کا او زه تکړه شه ځان له بل میړه وګوره چې پته درته ولګېږي
تاسو به دوه درې هلکانو په ټلیفون خبرې کړي چې زه به درته دا وکړم زه به درته دا وکړم خو دا چې کله ته طلاقه شي او څلور پنځه بچي هغه له یو څه چې راشه هلکه اوس ما سره واده وکړه چې دا داسې دی او دا داسې دی او چې دا مې زوی دی او دا مې نوسی دی او دا مې داسې دي او راشه کې راځي دی باندې به اوس څه کوو دا خو زما د مور نه مشره ده نو بهرحال عزتمندو بیا ښځه په دې مجبورول پکار دی چې خاوند ته خپل مال واپس کا دې کې د یو مسلې ډېر زیات خیال ساتل پکار دی عدالت لا او دې سټامنویس لا او دې وکیلانو لا دوی چې کله د دې په منځ کې خله کوي د دې هلک او د جنۍ په منځ کې خله کوي نو د خله هم طلاق دی خله هم څه شی دی طلاق چې کوم انسان خپلې ښځې ته ووایي چې ما تا سره خله کړې ده ښځه خاوند ته ووایي او هغوی ما خله منظوره کړې ده بس دا طلاقه شوه په دې ټکي هم طلاقه شوه خو د دې مطلب دی چې دا به ولس خپل مهر واپس ورکوي او هغه به پرېږدي نو عزتمندو خو خلې سره یو طلاق واقع کېږي خلې سره یو طلاق واقع کېږي خله دې ته وایي چې مهر ښځه واپس کړي او خاوند یې جدا کړي نو دا وکیلان ظالمان څه کوي او دا سټمنویسان د دوی خو لاس عدد شوي درې طلاق درې طلاق درې طلاق په دې باندې دوی د لاس عدد شوي لکه د کلنډرانو چې کوم دی بوټ تاکال صدر بازار پلانې په دې باندې خوله عدد شوي په خوب کې هم چغې وایي بوټ تاکال صدر رامداس دا چغې وایي نو د دې وکیلانو او د دې لاس عدد شوي او دویم دا د سم چورلټې وایي یو بل نه ازادو په یو طلاق هم چورلټ ازادېږي څه خبره نشته دی چې چا خوله وکړله او عدت یې تیر شو یا یو ښځې له یو انسان یو طلاق ورکړو او عدت یې تیر شو دا مکمل ازاده د بل ځای کې نکاح کولی شي خو چورلټ نور ته څه ته وی نو عزتمندو دوی ورته څه چلو کوي په دې اسټام کې ورته درې طلاق هم ولیکي وایي خله وشوه خو به طریقې طلاق مغلظه ثلاثه دا د دې اسلام نویسینو الفاظ دي په دې طریقې سره چې درې واړه طلاقونه هم پکې وشو هلکه وکیله ته خپله سوچ وکړه چې تا له ښځه ترې طلاقه باندې داسې نوټس راولېږي ستا به څه هري او دې وجې نه عزتمندو نو بل چا سره داسې مه کوه نو بس خوله وشوله بعض وخت کې ښځه خاوند جدا شي صحیح دغه وخت کې غوسه او دغه رنګې د خپل فیملی مسایل وي انسان ته خو چې کله هغه مسلې ختمه شي او د دې هلک نه خپل بچي دغه شي جدا شي نو بیا دله ارمان وشي زما بچي او لکه ښځه دې طلاقه کړې ده بیا وایي بس مړه ډېر غول خور یم موږ دا خبره خو دې سوچه ښه ده صحیح خبره دې وکړله دا خبره خو دې بالکل صحیح ده اوس مخکې وایه څه به کې بس وایي چې بس څه طریقه راته وښایه مولي صاحب چې واپس شي موږ ته وایو شاباسي څو طلاقه دې ورکړي وایي جي تاسو نه مې اورېدلي یو طلاق مې ورکړی دی موږ ته وایو شاباسې غول خو دې خوړلي خو په ښې طریقې دې خوړلي د سونې په چمچ دې خوړلي دي نو دی وجې نه عزتمندو لاره درته موجود ده هېڅ خبره نه ده ورشه جینۍ راضي که صحیح شو یو څو شعرونه ورته په میسج کې ولېږه او ته چې کوم دی د چین خاپیری نور تاسو له خو چلونه درځي که نه د بل د فرمان کاسکر شعرونه ورته ورولېږه خو بس داسې چریکه وکړه او هغه شکریه ادا که او ډالۍ وله واله پلار یې راضي که فلانی راضي که ښه مزېدار دوه طلاقه د سره باقي پاتې دي یا خوله دې کړې ده د هغې نه پس هم نکاح کولی شي 10 کاله پس درته واپس خپله ښځه میلاو شوه او چې درې طلاقه دې ورکړه او قصه دې ختمه کړه نو قرآن وایي فإن الطلاق مرتان دوه طلاقه یي زه بیا هم پکې ګزاره کېږي خو ورپسې آیت کې وایي فإن طلقها که د ډېر زیات اوس په غوسه کې رالی او بل طلاق هم دې ورکو نو فلا تحلو ګورې بې حلاله نه ده دا ښځه حتی تنکح زوجا غیره تر دې پورې چې دا به بل سړي سره نکاح وکړي او واده وکړي او نورې قیسې وکړي نو ولې ځان په لانجه باندې اخته کې صحیح ده که نه انشاءالله نو عدالت ججانو ته زموږ درخواست دی چې کله هم خوله کوي د دریو طلاقو لفظ دې پکې نه ذکر کوي وکیلانو ته زموږ درخواست دی چې کله خوله کوي د دریو طلاقو تذکره دې پکې نه کوي خوله بریکټ کې دې ورته لیکي یو طلاق او دغه رنګې عزتمندو که ته یا مثلا څوک سړی د چا نه جدا کېږي وی په یو طلاق جدا کېدی شي هېڅ خبره نه ده د یو سړي دشمنان را روان دي دنیا کې خو ډېر دشمنان دي که نه او تا سره په تمانچه کې ټولې 3 ګولۍ دي نو عزتمندو یو کس باندې د یو ګولۍ او کسان 3 کسان دي اوس دا یو کس دی وویشتلو او هغوی سره هم تمانچې دي په لاس کې او ته دا بل ډزم په دې باندې کې او دا درېم هم په دې کې سړی ورته چې ولې کې لکه
یاره دته مې ډېر قهر کېږي. وایي خدای دې غر که قهر خو دې ده سره کېږي خو مخامخ درته نور ولاړ دي. نو دا 2 کارتوس په دې ولې نه لګې؟ نو دا په ده باندې زړه تش کي، خو هغه بل راشي هغه پې پوره جاجر ور تش کي. مثال طریقې سره ستاسو خبر. نو عزتمندو ځان دغه سره نه دي مخامخ کول پکار، لانجو تماشو سره. نو دا بله مسله شوه. یو بله مسله د عزتمندو په دې باندې ځان پویول پکار دي. اکثر د دکاندارانو سره هر یو سړی خو چغې وي زه غریب یم، خو ته یقین وکړه چې کم کس موږ له راشي د چا په نوخار کې پلاټ دی او د چا په مثلا په چراټ روډ باندې پلاټ دی او چا په یو ځای کې چا په بل ځای کې سوسایټي کې د هلکانو پلاټونه هغسې په قسطونو او په فلاني او په ډنګري. نو په قسطونو پلاټ اغستل او فلیټ اغستل یا که باغ علی او که دکان علی دا جایز دی او که په نغدو علی دا هم جایز دی. خو دې کې یو نوې لانجه را پیښه شوې ده. بعضې سوسایټیانو والا داسې کار کوي یا فلیټونو والا یا بلډینګونو دکانونو مارکیټونو جوړولو والا چې دوی خلکو له یو آفر ورکوي. هغه آفر دی چې بهی ته موږ سره پلاټ والا د 10 لکه روپو 20 لکه روپو مختلف هغوی سره کټګرۍ نیوي چې څومره والا علي. نو دغو قسطونو سره پلاټ علي نو دا وایي چې 10 کاله پس به دا پلاټ ما ته حواله کېږي. مثلا د 10 لکه روپو پلاټ دی او 1 لک روپۍ میاشت ده، نو 10 میاشتې بعد به درته حواله کېږي. او یا دغه رنګې 50,000 دي نو 2 کاله کې، چې هغې 25,000 دي نو 4 کاله کې، نو بعض وخت کې 8 کاله پس تا ته پلاټ میلاویږي. نو دلته دا الګ سوچو کې چې بهی 10 لکه روپۍ یا 8 لکه روپۍ زما 8 کاله بند دي، نو په دې باندې خو زه ډېر کاروبار کولی شم. نو زه ولې پیسې بندې کړم؟ نو دې پلاټونو والا ورته یو آفر ورکي چې داسې چلو کا چې تا که موږ نه فلایټ واغستو، فلایټ نو چې ته جاز والا فلایټ وانلی جزاک الله. نو عزتمندو که چې د فلیټ دې معنی واغستو کور یو کمره، نو موږ به داسې چل کوو تا ته چې تر څو پورې تا پیسې نه دي ختمه کړي موږ به د دې فلیټ کرایه هم تاله درکوو. بیا دا سړی خوشحاله شي که نه چې لکه زما 2-3 لکه روپۍ هم جمع شوي دي او ما ته دغه یو قسم له د 2-3 لکه روپو منافع هم را روانه شوه او چې ستا پیسې زیاتېږي نو هغوی درته کرایه هم څه کوي زیاتوي. نو عزتمندو د خپل سیز کرایه اغستل جایز دي، رینټ اغستل جایز دي، خو عزتمندو سوچ کول پکاري چې کم فلیټ ته اغستی یا کم دکان دی اغستی دی یا په 4 چت کې پلازه جوړیږي، کمرشل پلازې جوړیږي 10 چته، په هغې کې په 10 چت باندې ستا کمرې او لا د هغه بیلډینګ بنیاد هم نه کېغوستلی شوی. نو دا یاد لره کرایه د هغه سیز ته اغستی شي چې هغه یو ځای کې څه وي موجودي. لکه دا موبایل زه تا ته یم زه در کوم 2 ورځونه او تی استعمال کوه ماله بیا 1,000 روپۍ به راکړي. صحیح ده، خبره ختمه. دا کیمره استعمال کا او بیا ماله پیسې راکړي، نو بس شی موجود دی ویسس خبره ختمه. چار یو شي سایکل بوزه، موټر سایکل بوزه، ټیکسي بوزه، نو څه به دی. نو عزتمندو د کوم څیز چې دا تاله کرایه درکوي هغه دکان خو لا جوړ شوی هم نه دی، نو هغه کور خو لا جوړ شوی هم نه دی، د هغې لال نقشه هم نه ده اچولی شوي، چونه هم نه ده اچولی شوي او تاله کرایه نه درکوي. د څه شي کرایه درکوي؟ البته د دې یو جایز طریقه کیدی شي دي سوسایټي والا ورته پکاري، کمرشل پلازو والا پکاري چې یو عالم یو مفتي سره کنټیکټ ساتي، رابطه ساتي، یا ځان سره یو عالم هم ساتي. دغه رنګې بینکونو والا پکاري چې ځان سره مفتیان عالمان ساتي. د دې جایز طریقه هم شته چې ته بدله پیسې هم ورکې او بیا به هم جایزي. هغه طریقه دا ده چې مثلا ته داسې ووایه چې پلاني ځای کې موږ پلاټونه خرڅوو، د هغې نقشه جوړه ده، ستا 10 نمبر پلاټ شو یا په پلانۍ کمرشل پلازه کې چې کوم دی ستا د هغې ټوله نقشه هر څه برابر وي او هغه ځای معلوم وي. فلانۍ نمبر روم دا تا باندې موږ خرڅ کو، موږ له ایډوانس کې پیسې راکړه، په خبره باندې پوه شو که. خو چې کوم سړي موږ له ایډوانس کې 10 لکه روپۍ راکړې، یعنې د دې فل پیمنټ یې وکړو، پوره پیسې ورکړې، نو موږ دته چې کوم دی 2 لکه روپۍ خاطر کوو او دا 2 لکه روپۍ به تا ته چې کوم دی په دې 20 میاشتو کې 10,000 روپۍ واپس ریټرن کېږي. بیا صحیح ده، خاطر خو د سړي کولی شي که نه. ارزانه شی خرڅول ناروا نه دي، دې ته حد الثمن وایي. یو سړي سره دې ریټ وکړو بیا وایي زه بس منه ریټ مې در سره کم کو، دومره راله راکړه.
چې هغې مطالبه نه کوي تی په خپله ورته کم کړي هېڅ خبره نه ده سړی د خپل څیز ریټ کمه کولی شي که نه تاسو له کله ناکله یو څیز خرڅ کړئ که نه چې کس دل راشي زه بس مڼه واله دا نور مې دله خاطر وکړو کوي خلک که نه نو هغه تا باندې خرڅ کو په نغدو باندې او بیا درته وایي چې دا 2 لکه روپۍ دې پکې رعایت به او دا به زه تا ته 10 دونه زره روپۍ 10 زره روپۍ به 20 میاشتو کې درته واپس کومه نو بیا د دې اغستل صحیح دي بیا به جایز شي نو دا یو بله مسله ده عزتمند یو مسله عزتمندو اوس را روانه ده او تقریبا اوس نه شروع شوې ده یوم ازادي را روانه ده او یوم ازادۍ ته چې کوم دی ماشومان نوجوانان اداکاران ډمان خصوصا او بعضې شیخان ډېر زیات خوشحاله دي ته وایې که تر اوسه پورې چېرته دا په جیل کې ګرفتار او چېرته سنټر جیل کې پروت او په 14 اګست باندې د ده دپاره اعلان کېږي نو خپلو بچو له پونګي م اغوستې دي ټکاټک یې ورته اغوستی دی ټکاټک دا پنجابیان بل سیز ته وایي که تاسو چېرته پېژنئ هغوی د دې څاروو دا هاګانې چې خرڅوي که نه او هغه دغه باندې کړي ټکه ټکه وله ورکوي دې ته هم ټکاټک وایي نو دغه رنګې د ماشومانو دپاره عزتمندو هغه 2 شیانې چې اغوستي چا سره خو جب کې نشته هلکه ماشومان خو نشته هلکان چا سره خو جب کې نشته ای بچه ټکټکې خو د سره نشته شته ته راوړه اول منې که نه راواله تې دا شی راواله وایي د ټولو سره دي دا جي عزتمندو دا شی دی ټکاټک موږ له خو چلم نه راځي څنګه خوځئ را خوځئ موږ خپل یې نشو خوځولی نو ګرمي ده په دې ګرمۍ کې خو د ټولو خوځېږي نو دا شی دی عزتمندو دا ګوره جومات ته یې راوړی دی عزتمندو ازادي څه ته وایي دا یاد لرئ آزاد دې ته ویل کېږي چې الله رب العزت یو انسان ته ګناهونه معاف کي او د ده د جنت فیصله وکړي اصل ازادي دا ده وایي کوم انسان چې جنت ته لاړو او د ده د دوزخ نه د ازادۍ فیصله وشوه فقد فاز دقه سړی آزاد شو دقه سړی کامیاب شو قسم دی که څوک عالم دی که حافظ دی که قاری دی که حاجي دی که زکات ورکوونکی دی که نیک دی که بدعمله دی تر څو پورې چې ده ته پته نه وي لګېدلي چې زه به د جهنم نه آزاد یم که نه عزتمندو موږ او تاسو ټول ګرفتار یو او موږ او تاسو ټول قیدیان یو دا یاد لرئ عزتمندو دا ځمکې زموږ نه زیات په امریکا کې چې کوم خلک اوسېږي هغه ډېر خوشحاله دي داسې ده که نه ده د کافرانو په ملکونو کې چې څوک اوسېږي هغه خوشحاله دي که موږ ډېر خوشحاله یو هغه ډېر خوشحاله دي ځکه هغوی ته سیکیورټي ډېره ده د هغه پیسو حفاظت ډېر دی هغه ته امن ډېر دی هغه سره حکومت کوپریشن ډېر کوي مدد سره ډېر کوي موږ سره دغه څیزونه نشته نو ته د څه شي ازادي کې ها دا ځان له خبره ده یو ملک دی د عبادت ازادي ده پکې دا ډېره لویه خبره ده د اسلام نوم پکې اخیستی شي دا غټه خبره ده دې اعتبار سره موږ نبي علیه السلام چې کله مکه فتح کړه نو نبي علیه الصلاة وسلام په اوښ باندې ناست و او سر یې داسې ښکته کړی و خوشحاله و خو ویل داسې نه چې زه سر داسې نیغ کړمه او دا کافران چېرته دا ونه وایي چې ګوره دا خو ډېر ځان ښیي او ډېر تکبر کوي نو نبي السلام خپل سر داسې کو چې یا الله ته یو قسم له سجده وکړله چې الله ستا مهرباني ده چې ازادي دې راکړله دا هغه ځای و چې ما پکې وخت نشو تېرولی زی پې د زور دلته ویستلی و ما زما صحابه یې ویستلي و خو یا الله نن تا راکړه نو یو صحابي لږ غوسه و کافرانو ته ځکه چې دلته خو مسلمانان ډېر سختۍ سره وتي وو نو هغه یو اعلان وکړو ساعت الیوم یوم الملحمه وایي نن ډېره د خونریزۍ ورځ ده نن د بدلي ورځ ده الیوم تستحل الکعبه نن کعبه حلاله شوې ده که کوم کافر موږ د کعبې نه ویستې و په کعبه کې به نن راکاږو نبي علیه السلام ته چا ویله ساعت داسې وایي نه وایي ساعت غلطه خبره وکړله دا خبره غلطه ده الیوم یوم المرحمه نن د رحمت ورځ ده نن د ازادۍ ورځ ده نن د سر ټیټولو ورځ ده موږ به داسې نه کوو او په نن ورځ به کعبې له عزت ورکوو نو بهرحال عزتمندو دویم نمبر دا د عزتمندو د دې ازادۍ په ورځ باندې دا نوجوانان دی دغه ته راوځي قله بالحصار ته راوځي دا ټول سړکونه دوی بند کړي او دوی چغې وایي یاره که چغې دومره ښه کاري او دومره اعلی کاري نو زه ته خو کور کې د پلار په مخ کې دسترخوان باندې ناست یو چغه خو وه زه داسې وایه زما پلار زنده آباد والله چې داسې تتوړ وخورې که نه چې په دې کاسه کې دله دا سر ورکي
چې ستا مور ستا نیا ستا فلانې خدای دې غر کته پسې شي موږ پسې یو موږ سیر روټۍ نشي پیدا کولی ته زنده باد ستا پلار مرده باد دی او ستا ځان ته به هم کنځري کړي او تا ته به هم کړي. نو بهرحال عزتمندو چغې سورې وال د انسانانو کار نه دی، دا د زناورو کار دی. د چا سپي چغې وایي، خره څه کوي اوازونه کوي، اتیان اوازونه کوي، او دغه رنګې چې کوم دی ګونګټان اوازونه کوي، کیرړي اوازونه کوي. نو تا خو ځان د هغې سره مشابه کړو، د چا د کیرړي په شان اواز دی او د چا د وروره د سپو په شان اواز دی، بېادبي دې معافي، ځکه غوږونه ټولو خلکو له وخوړل. او الله رب العزت قرآن کې مخ کړی وغضض من صوتک، وایي کله چې خبرې کې عام خبرې وایي لږ اواز دې لږ په مزه باندې ساته. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، د خرو په شان چغې مه وه، زما د خرو اواز وایي ډېر بدې شي الله وایي. دا ګوره څومره سخت الفاظ دي، په ارام په ارام خبره کوه. نو د دې وجې نه عزتمندو مونږ خو دې ته هم ناجایز وایو چې د شپې یو امام صاحب یو قاري صاحب راپاسېږي د ماسخوتن نه بعد او لوډ سپیکر ولېږئ او د الله او د رسول نعتونه او حمدونه وایي، موږ دې ته هم ناجایز وایو. خلکو له به دماغ نه خورې، په خبره باندې پوه شئ که. او دغه رنګ عزتمندو یو حدیث کې هم راغلی دی، نبی علیه صلات وسلام فرمایي ان الله یبغض الفاحش والمتفحش، وی دا الله هغه انسان چې هغه فحشګویه انساني، غلطې غلطې نارې لګوي، څوک یو ته کنځل، څوک بل ته کنځل، څوک پاکستان ته کنځل، څوک فوج ته کنځل، څوک ځان ته کنځلې کوي. نو دا عزتمند وایي داسې انسان سره الله بغض کوي. نو که سوال تا نه وشي چې د کوم انسان سره الله بغض کوي، نو یو پکې هغه انسان دی چې هغه فحشګویه وي، په دې فیسبوک باندې لکان ناست دي، یو بل ته کنځلې کوي، لایف کې یو بل ته کنځلې کوي. عزتمندو داسې انسان وایي دا الله بالکل نه دی خوښ. او دویم وایي ان الله یبغض کل جعصری جواز، وایي دا الله متکبر سړی ډېر بدې شي بغض سره کوي. او بیا وایي سخاب فی الاسواق، کم چې بازار کې او په سړکونو باندې چغې وایي دا د الله مبغوض ترین انسان دی. او تموز کې دعا کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یا الله د غضب والا خلکو نه مې وساته. او چې څنګه مونځ وشي او بیا چغې او سورې شروع کړي او ټکاټک شروع کړي، الله وایي پتا دې لعنت وي، مبغوض علیهم تی. نو عزتمندو د دې او دغه رنګې بیا وایي جیفتن باللیل حمار بالنهار، وایي د شپې چې کوم دی ځان نه مردار جوړ کړی، ټوله شپه ودی، او د ورځې ځان نه خر جوړ کړی، وایي په چغې وایي. دا الفاظ ګوره حدیث کې راغلي، عالم بامر الدنیا جاهل بامر الاخره، د دنیا په کارونو ډېر پوهېږي خو د آخرت په کارونو نه پوهېږي. وایي داسې انسان سره الله بغض کوي. نو انشاءالله خپل ماشومان به پوهیو که نه، انشاءالله دا څیزونه ته په خپل لاس باندې والو، خو داسې نه چې ته والې او ته شروع کړې بیا. نو دې دپاره نه دا ته غزار کوي. یا خیر دی مثلا هلکان دي که دوی مثلا سردریاب ته لاړ شي یا یو شړ ځای، هلته ټول هلکان خپلو کې راغونډ شوي او مثلا یو چغې یو سورې څوک یو چا ته تکلیف نه وي او دا دته ښه ښکار ښکاري، بیا هم د خرو کار خو دی خو ځه. نو بعض وایي زما ملک سره مینه ده. نو موږ یو مینه دوه قسمه ده، یو د سړو مینه ده او بله د خرو مینه ده. نو اوس ته سړی که خرې خرم مینه کوي خپل مالک له چې کوم دی الله ته ورکي، نو دا ستا هغه د خرو والا مینه ده، ټکاټک کې او چغې وې او سورې وې. انشاءالله د دې نه به ځان ساتو که نه انشاءالله. الله دې اذان